چیرې دا خو موقع ده او د لاس نه لاړ نشي کېدی چې الله تعالی قبول کړي. نو وی فرمایل چې ما نه بیت شه. نو گنگوہی رحمت الله علیه خو چونکې لږ ډېر عقیده ته بل خپل عالم او دا ورته پته و چې دا الله والدي الله تعالی دوله یو شان ورکړ دی عظمت ورکړ دی. نو سی ورته وی حضرت ګل سے ویخ ستا خوب نه پوره کېږي دا به پوره نشي. نو حاجی صاحب رحمت الله علیه ورته ایمان بیت سره هغه تسوی دی بیت کېږم په یو شرط غره وی څه شرط دی وی شرط دا دی چې غره ذکر مې قربانه کوم ذکر براته نه وای اسی بل لاس نیو کوم وی لکه مونږ چې اسی برامانه ټاپو وی شیخ سے پیر سے برامانه ټاپو وی بس لاړې کامیاب شله پنجاب دی پیرانو شان دی بس ملا ورته کته کیاله یی ټاپا روا چوي بس عقیدت په بنا منی به وی بهر حال. نو گنگوہی رحمت الله علیه فرمایل چې ذکر باندې کوم بیت مې کا. نو اجي سي ورته تا ته ذکر ویلی چا دی تا ته چا وی چې ذکر کا ما د طویل دی نه جی ما خو صرف د بیت ویل دی ترته وی بیت شرانه یو بس یک ته بیت کې کوم خو غره ذکر باندې کوم چې کله بیت ک بیا ته. نو اجي سي وو فرمایل زه ورځ دوه موږ سره پاتې شکنه میلمو ما زمنګ د ماحول بلګوي نه ذکر کا اسم کا فرض مس خو جواسه فرض یا بقایته ویجی ټیک تا. نو گنگوہی رحمت الله علیه فرمایي د صحبت اثر یې کنه دا مطلب مې چې صحبت کې راتلو د هغه جدا اثرات دي. د شیخ تعلیمات من عمل هغه نه صرف په صحبت باندې موقوف نه ده چې صحبت کې برازي جو تعلیمات من به عملي دغه ومني نه باربوم دغه تعلیمات من عمل کوي لیکن د صحبت خپل اثرات دي. نو گنگوہی رحمت الله علیه فرمایي چې ما ټیک ته جو ورځ دوه پاتې شم دا وګورم دا خلک دلته سکی. نو چې 2:30 3 بجې شلې 3:30 بجې د اخر لکرا پاسه تاجود ته ودرې دنو زه ډیر کا چشم چې سړی ته مولای تا ته وګوره دا وګوره دا عام خلک ته عامي خلک ته پاسه دل د تاجود کې پاسه سړیا ځان شرمایي ودا مې زړه کې ځان ته وي جو زه پاسه لمه سره تاجود وکړم چې تاجود مې کړم چې دا اوس به دوه بیغمې بیا بس مولونو زموږ یو مفتی صاحب الله تعالی د غریق رحمت کی مانسہرہ نه براته زما استاد مو مفتی داؤد صاحب رحمت الله علیه شروع کې اوایل کې براته وی کنه وی نو شروع کې اوایل کې باغور اتل کله چې کته تاج الحق دی دودا بیٹک ولته به ملمانو چې کوم زاړه مرګ دی او ته معلوم نه خو نقشه بدل شله. نو الته بشپی منه شپې کې هغه موجود او نذیر سیب دی الله تعالی دی غریق رحمت کې ورغه دنیا لا لاړ دغه شانت نور حاجی صاحب قیم خان صاحب دا غټ غټ چې کوم کسانو دا بالته موجود او دوه سره مو نو مفتی داؤد صاحب وزل الته نراغه تاجد وخت نو نذیر سے ورته فرمایي مفتی سے پاسه تاجد کا کوئی ځای تاسو کوي دا تاسو کار دی زه مولا سړی مې ماته د فتوا متو وایي یا بدل کوم دا تاسو کوي. نو گنگوہی رحمت الله علیه زو فرمایل گنگوہی رحمت الله علیه فرمایل چې ما زه جو اسلام خدا خلکو ته مې چې وکړل جزان را ته بد ښکارا شي جو پاسه دم تاجد مې وکړم بیا مې سوچ کو چې دا خلک بہت سملی نو مستخلا ټایم شي بیا په پاسونو دوی دوه په ذکر باندې شروع کړه یو ځای اجتماعي ذکر شروع کو نو ما ته بیا ځان بد ښکارا شي جو بیا کټ نه را کوشل ما جو دوسره زه کې نه سمجو زه اړم شلم حاجی صاحب نه خو مې ذکر نه واغزه خو دوه کو جو زه سره شامل شلم نو وی چې 2-3 ورځې دغه شان دي تیرې شلې یو ورځ خو ما په دشا نه دا تاجود وکړو په دوی ورځې مې بیا زما خپل ځل کې څه پیدا شې را پکار دا تاجود کول پکاري دا تم ته خلک چې کوي ته کاو کنه اجو ذکر کې وسر کې نه سم په 3 مرز ټولو کې مخکې زو ولاړم وي زرا پاسه د مجمان روسو د خلک بیا پاسه ده چې 3 ورځې پوره شلې حاجی صاحب سره ملاقات بیا وشو حاجی صاحب به سات 2 ورځې پوره شلې زو وسوي ویما ته ویجی 400 درهم نه وکړو می چرته لګي وي 400 درهم نه وکړو حاجی صاحب رحمت الله علیه تو فرمای ما تا سره واده خلافی کړم ما خو ته ویلو چې ذکر مکو نه مې دل ذکر را کړ دې ما ته ویلو چې تاجود وکا ما ته ویلو چې ذکر وکوي نه وی تا نه دی ویلو ول د ماحول مجبور کړم وي د ماحول مجبور کړم او چې بیا حاجی صاحب ورته فرمایل ذکر ته غوي اوس کلت دیشم نو صلیخ رزو پر بیا الته پاتې 40 سره دې تیر کړل او بیا حاجی صاحب رحمت الله علیه ولا خلافت ور کلاړ ځکه وچ لرګیو نو وره واغسته کنه زمونږ خو لامد لرګیو جو پوکی هغه شیخ جو غستر غونه او بور رواني جو بد حالي نکی
لیکن دا پوکیو چې کوم دی دا بیکاره نه دی که نه، څه نه څه لوګي خو وځي که نه، دا هم کافي شابه دی. خو چې سړی ورته تیاري چې دې ته سړی تیاري، نو عرض مې دا کو چې د ماحول خپل اثري کور کې ټیک ته چا چې حلقې وکړي یقینا هغه د شیخ په تعلیماتو عمل کو کامیاب شه، چا چې ونه کړل ناکامه کنه شه، لیکن کامیابی طرف ته لا نړ ناکام هم نشو ویلې که نه، کیدای شي بالکل مایوس شي، نو مایوس کول مخ نه دي که نه. لیکن دا و چې دغه په اصلاح کې انقطاع خو پیدا شته لکه نه، یو د شیخ صحبت نه لريواله شو، یو دغه تعلیماتو باندې عمل نه کول شل، نو دا اصلاح نشل لکه نه. نو سړی به دې طریقې سره عمل کوي، نو صحبت خپل اثر یې که نه. اوس موږ راغلو پرون موږ لګیاو دغه عمل خپل یو اثر دی، او رنګ دی، یو ذایقه فرحتي انبساطي که نه. ځکه الله تعالی چې کائنات پیدا کړ، هر چیز له الله تعالی وجود ورکړ. کائنات کې چې کوم شی تاسو وینئ د دې تخلیق ته دوه سيزونه نه دي، یو ته جسم وي، یو ته روح وي. روح او د جسم ملاپ نه دا کائنات چې کوم دی د دې تخلیق شوی دی. په دې کې بیا انسانان دي، په دې کې بیا حیوانات دي، په دې کې نباتات دي، په دې کې جمادات دي، یعنی څه شی چې موږ تخکاری د دې تخلیق دوه سيزونه نه دي، یو جسم دی او بل چې کوم دی د هغې روح دی، یا یو صورت دی، یو حقیقت دی، یو ماهیت دی، یو کیفیت دی.